ځکه امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې کومه ښځه داسې پرده وکړي چې د هغې پردې طرف ته د ځوانانو نظرونه ور متوجه کیږي، نو هغه هم بې پرده ښځو سره په جهنم کې سوزي. ایک مصیبت یہ نذیر بھائی کہ پردہ نہیں ہے، اور دوسری مصیبت یہ جو پردہ نہیں، پردہ ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح یہ پردہ نہیں ہے. یہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ویل پوزز، ہم نے بنائے ہوئے ویل پوزز انگلش میں اس کو کہتے ہیں. نو خدای دې موږ ته سمه نصیبه راکړي، نه صرف پوزه یې پټه کړي. دا ډېره قیمتي ده، پټه کړې ده پوزه. دا پوزه چې پټه کړې ده ډېره قیمتي ده. که دا کټ ته، که دا خانه ده چې ځکه یې پټه کړې ده. چې پرده کوې نو پردې مقصد ده چې ستا حسن هم پټ شي. او بله ستاسو دپاره خبره کوم، ته خو بله پارټۍ کې که نه، هغه دغه نه دي چې رشیا اور چاینا چې الله نه مني، ایتیسټ سیکولر دي. د دې ټولو قبایلو کې پرده ده. ولې؟ سوال دی که نه؟ دی خو الله هم نه مني، رسول هم نه مني. د سلو پاکستان نه چاینا او رشیا زیاته ده. دې ټولو قبایلو کې پرده ده. حتی هغې ته ووایه د بدکارۍ ځان به ټوکړي ټوکړي کې بدکاري نه کوي. ولې؟ دا یو عقلي حرامه ده، عقلي حرامه ده. تاسو دا چارلی دي، چارلی چپلن چارلی د ته چې دغه زه ګورم، زما غلطي ده، دا وړه وړه کلیپونه اړه مې خپئ نو خاندم پې. دې کې زه په هر څه کې سوچ کوم جي تاسو ګورئ، نو تاسو هغه ته مه ګورئ، تاسو چې هغه معاشره د هغې ته ګورئ. ټولو ښځو پرده کړي، سوچ وکړئ، ټولو ښځو به پرده کړي، ټولو لباس په شرم و حیا والی. دا خو چې څونه شهریت راځي که نه، شهریت نور خلک پرېږده، مولیان هم خراب شي، تبلیغیان هم خراب شي. خو ښکلې تبلیغي وایي ستا ملګری خو بس دا ګیره به ووایي او وړه به یې کړي او مطلب ښه نیک کس وایي او مطلب چې ټول خراب شي، مولا هم ورسره خراب شي او تبلیغیان هم ورسره خراب شي. ولې؟ معاشرې مقابله نشي کولی، د خپلو روایاتو د اقدارو د هغې مقابله نشي کولی. بهرحال خفه کېږو به نه، پوه شو. زه کله کله دا خبره کوم چې ستاسو د عزت او د حیا او د پردې او د غیرت او د پړونې او د چیل او د دې علماء کرام حفاظت کوي. علماء کرام دې په دې موضوع دې خبره کوي، بل چا پې خبره کړې ده. دا نه چې موږ فرشتي یو، موږ کې هم غلطۍ شته. نیک کس ته وایي د هغه ګناهونه به کمي، دا مطلب دی. نیک کس دې ته نه چې دی بالکل پاک صاف وي، موږ کې هم غلطۍ شته، خو د نیک کس به ګناهونه کمي، دا مطلب دی، او نیکۍ به یې زیاتې. اوس که دا شریعت نظیر بھائی موږ نه منو، مثلا دا شریعت نه منو، پرده نه منو، اسلام نه منو، نو ډېرې خبرې جي متوجه کېږي. ته به څه خورې څه به نه خورې. که اسلام اوس ته نه منې، ښه نو څه به خورې او څه به نه خورې. نو څوک چې اسلام نه مني خنزیران هم خوري، سپي هم خوري. زموږ تورو کې سپي ختم شو، لکه سپي د بله د دغه دوکانو د قصاب سپي ورته نشته. وي چینه به راغلي ټول سپي خلاص کړه، یو روزانه یو سپي ځان له زور کوي او خوري. نو سپي خوري، چمکاډر خوري، هر څه خوري. ولې؟ هغې سره اسلام نشته. څه به خورې څه به نه خورې، څه به څکې څه به نه څکې. نظیر بھائی نو که مسله اسلام ته یو طرف ته کې، نو څه به څکې. نو پال ټاکرې او کې لډوانې سار راپاسي، نو د متیازو یو ګیلاس لکه د غوا متیاز یې څکي. ګوره دین ورسره نشته، نو متیاز څکي. ښه، درېیمه خبره ده، ته میراث څنګه تقسیم. تا سره شفیع بھائی اسلام نشته، تو میراث څنګه تقسیم. ګوره دا نقطې والا خبرې دي. نو 12 افراد دي، شپږ حصې دي، میراث یو تقسیم دی، ابه تقسیم دی. اوس تا سره اسلام نشته، قرآن نشته، زما محترمو هم په دې بیان دی، نو تا سره دا شی نشته چې نشته، نو میراث په څنګه تقسیم. نو زما د زوی واده وه، نو هلته یو پکې دغه راغلی وه جج، زموږ خپل دی، او 3 وکیلانو هم زموږ خپل دي، او د پېښور وکیلانو صدر چې زما ماما دی افتخار الدین ایډوکیټ. نو ما ورته ویل ستاسو نه یو سوال کوم. وی مفتي صاحب موږ به ستا نه سوال کوو، ته موږ نه څنګه سوال کوې. ما ورته ویل نه که نه، هغه ستاسو سره تعلق لري. وی موږ وایو چې 6 حصې دي، 12 افراد دي، 8 ښځې دي، اگر چې ور نه ورکوو، او 4 سړي دي، هغې له میراث تقسیمول. ټیک شوه. چې نو رشیا ولا میراث څنګه تقسیموي، څه قانون دی؟ د جواب راغی. وی جواب خو موږ سره نشته، نه یم ګوګل نه تپوس وکړئ. ګوګل کې خو هر څه شته که نه جي، ګوګل نه تپوس وکړئ. جج هغې کېناستلو دغې کولو، هېڅ جواب نشته. تاسو مو ګورئ، نشته. دا د اسلام خصوصیت دی چې میراث په څنګه تقسیم. دا یې ساینټفک اصول دي د ریاضۍ هغې کې چې اریان به شي، د چا څونه حصه د خدای پاک ټوله بیان کړی، چا څونه ده
هغه سره اوس کدا ته نه کې خنا هغه سوې هغه چې تاسو وصیت کړی نو پاغي بستا میراث تقسیمي هغه تا وي خاطویم یورپ امریکا ولم دا وي دویم تا چې بانک د چانوم لیکل زمانہ پس پدا پیسې چاته ملایويږي نو ما بانک اکاؤنٹ نه پس سلمان دې ناغتو ملایويږي شریعت سوې اوس میراث قانون خوم د اسلام دی هغه زمونږ دی 1985 کې جی په امریکا کې دا ګوګل کې سرچ کول شي یو سړی خپل جیدا سپی پسې ولیکل چې د خصمانه بکی ګوده د اولادو دا نامور په عدالت کې کیسو وی ماته وسه ملوي ګوره مور له ورنه کو سپی له ورک نو بیا عدالت کې کیس چلے ته نو بیا ز چپ شو په دې خبرې اوځي کې بیان کو دلته یو کس پاسې د ویجی وی بیا سوچو عدالت څه فیصله وکړه یار ماته پته نشته ناغه ماته پته بیا هغه حواله راکړه وی هغه عدالت وی دا وسپی ته ملوي کې مور ته نه ملوي د اسلام خصوصیت دی ته ولې موږ نه پوي دا اسلام موږ ته دا وی دا بخوري دا بنه خوري دا بس کې دا بنس کې دا سه میراث تقسیمه دا سه بنه تقسیمه خواده بچا سره کې اسلام نی ته بچا سره واده کې بھئی رور خور تر ماما خر خواخه پپو ماشو دا اسلام کې شته کنه اسلام ته یو طرف تکا خا چا سره واده کې نو بس مونږ یورپ امریکا نه رشیا او چین را مخامخ کو اغي چا سره واده کوي بس چپ ګوګل سرچ ای کې دانش دا ترور دا پوپی دا څنګه چې زناورو کې دانش ته چې نر کمه ماده سره جوړه خوکو دغه دی کوم دانش ته پورا امریکا چین او رشیا د سلو پاکستان د علاقه غټه ده ای کې دانش ته چې دا پوپی دا خاله ده د زنګلو پشه نو دا بخوري دا بنه خوري دا بس کی دا بنه دا به اغونده دا بنه اغونده جامع متصو کوي سونه چې شریعت راځي وانا وزیرستان افغانستان بلکې به د چینا قبایل په دې کې شامل کولی شو تاسو ګوګل کې خپل اثر چوکې بلکې داغي غزاړه یوټیوب کې فلمونه وګورئ تاسو نو داغي جامو ته وګورئ کنه څنګه با حیا د خزو جامې ټولو ای خو نه مني اسلام خدای دا یو فطری شی دی داخل بدکاری نه مني پای به قتل او قتال شي خو هغه نه مني چنګیز خان نه کم ځو دا منګولو چینا وکړه چې چا به زنا وکړه به قتل چنګیز خان دا خپل یو کتاب دی هغه ګوګل کتاب سرچ وکړه نو ما دې پر خبره کوله چې الته دا شي نشته چې تب دا خپل جون څنګه تیرې ستا جامې به څنګه دا مونږ ته اسلام وای چې ستا جامې به څنګه دا مونږ ته اسلام وای چې ستا میراث په څنګه تقسیم مونږ یو بل ته خبرې کوو کنه چې دا قرآن او حدیث منو او دې کې مونږ معاشره کې اوسو نو مونږ چاته ویلی شو چې دا سړی بے غیرت دی یا بے حیا دی دا وایو کنه ها چې سو قرآن او حدیث نه مني اسلام نه مني دین نه مني بے غیرت بچاته وای بے حیا بچاته وای دا سوال دی جی بے غیرت بچاته وای بے حیا بچاته وای دنت اسلام وای چې وای ستاسو سیستم بسنګي ستاسو نظام بسنګي دا خوږ اسلام مونږ ته وای ستاسو پرده بسنګي ستاسو معاشرت بسنګي ستاسو معیشت بسنګي دنت خوږ اسلام مونږ ته وای دا الله دین مونږ ته وای دا الله دین مونږ ته وای دا قرآن مونږ ته وای دا حدیث مونږ ته وای زما محترم بهرحال ما خبره کوله په معاشرت رهن سهن په دې باندې بیانو تاسو ته ما په دې باندې بیان کو نو پاږي کې زم خوراک سکاک واده غم دا بسنګي ولاړه ناستا معاشرت دا بزنګ څنګه دا مونږ ته اسلام وایي جی ستاسو خوراک پسنګي زم خوراک پسنګي نن په معاشرت بیان خوراک نبی اسلام ناس دی او ماشوم ناس دی هر طرف ته خلا لاس خوځي هر طرف ته لاس وਹੀ او لګیا دی به ترتیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم لاس ونیو او وی سم الله اے ماشوما
وای بسم الله الرحمن الرحیم به وته وې کل بیمینک په خلاص خوراک کوا وکل مما یلیک او خپل مخه ته خوراک کوا د بل مخه ته خوراک مکوا کل مما یلیک خپل مخه ته خوراک کوا بسم الله وکل بیمینک په خلاص خوراک کوا دا زنګ اصول دي زنګ د شریعت د خوږ دین زما محترمو چې ستا خوراک پسند دی دویم مخکې لوستو لاس وینځي بل رستاخان به غواړي بل پزمکه به خوراک کې په کرسي کې ناصل جایز دي مسلم شریف کی روایت ته فجلس علی کرسی نبی علیہ السلام په کرسي باندې کېناست په کرسي باندې کېناستل یا خوراک دا جایز دي پزمکه کېناستل افضل دي امام نووي رحمه الله فرمایي چې سونه د روټه خوراک سکاک وبسکل دا احادیث دي د دینه مراد آداب دله نوم ورکه د آداب په آداب به ان شاء الله یو کال بیان کو मैं 130 किताबों लिख ली यो बयान में आदाब हो यो किताब में आदाब लिख ली वो शानदार किताब दे इमाम बुखारी इमाम गजाली रहमहुमुल्लाह बुजुर्गान औलिया असलाफ अमीन एहसन इस्लाही मुफ्ती रिजवान साहब हकीम अख्तर साहब सोन चे मशरान बुजुर्गान असलाफ अखलाफ ती टोल चे पा आदाब बंदे स लिखल कड़ी दी किताबुना اټول ما راجمه کړ ناغه نم یو کتاب جوړ کړه چې سونه په آداب کتابونه ډېر بزرګانو په لیکل کړي نو ما چې کوم کتاب ولیک اصل کتاب ما جوړ کړو د امین احسن اصلاحي رحمه الله هغه سره معمولی اختلاف مشته خبر هغه چې کوم کار کړل په آداب او حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله نو لا جواب هغه کار کړل बेहतरीन कार्य करे दे बेहतरीन कार्य करे दे थानवी साहब हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह چې دې ناغي پدې باندې ډېر بهترین کار کړی دی او د ارس آداب مطلب دی چې اغي لیکلی دي اشرف علی تھانوی او امین احسن اصلاحی او کی مختار صاحب خیر حضرت تھانوی صاحب ډېر کار کړی دی لا جواب دی هغه جواب نشته 50 جلدونو کې دغه کتابونه هغه چې کوم اقوال علمی نکات راجمع کړي شي په 20 جلدونو کې په عربی کې اعلاء السنن الله اکبر عظیم کتاب دی اعلاء السنن نو په آداب واغم ډېر خپل کار کړی نو په آداب ان شاء الله یو کال پورا بیان کوم آداب د روټه خوراک سکاک کور نظام د ماشومان حقوق د غشانو دغه حقوق خزي حقوق بچو حقوق دا مطلب دا چې په دې به ان شاء الله تفصیلی بیانات کیږي ان شاء الله حقوق آداب چې ما کوم کتاب لیکلی په آداب او ټول و بیانو چې څنګه مطلب دا چې او دا د اسلام امتیاز ده امام بخاری رحمه الله په دې کتاب لیکلی او دا کتاب چې ما لیکلی نو په دې مې ټول عالمانو ټول مکاتب فکر بریلوی دیوبندی جماعت اسلامی اهل حدیث ډاکټر اسرار احمد صاحب ټول چې بزرګان دي نو ټول تقریز ما په دې لیکلی تقریز معنی تعریف هغه مې لیکلی قرض یقرض تقریر نو هغه ما په هغه باندې مطلب دی چې اب تاسو ته آداب بیانوم ان شاء الله نو معاشرت باندې ما خبره کوله چې پدې کې د خوراک آداب پزماکا خوراک کول دا آداب لاس وینځل او چولنا
بیا اخره کې لاس مینځل خو اوچې کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله اوله واخره چې ارشد یا بسم الله اخره کې الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين دا وایا چې بل در باندې وخوري اللهم اطعم من اطعمنا هغه دعا به وایي اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكه الله اکبر دا به وایي دا ادب د خوراک او دوه ټیمه خوراک کوي زه خو یو ټیم کوم دوه ټیم دا درې ټیمه چې موږ کوو یا زیات خوراک کوو دې سره صحت خرابي چستی ختمي طاقت ختمي کم خوراک یو 13 کاله وشو تقریبا چې 11 بجې یو کپ چیس کم یو دو نوړه یا دو درې بسکټه بس او ماستان ډوډۍ بس ناشته او ماسپخین ډوډۍ نه نو ډېر خوراک چې دی د دین ځان ساتي شریعت د دینه ممانعت کړی دی سنت خوراکونه دو دي دغه 7-8 بجې خوراک او ماښام نه بس درې ټیمه نشته نمک چینی برف دا درې سپین زهرونه دي زهر دي نو مطلب دا کم سے کم استعمال کړه سموسا پکوڑا پراٹھا دا ازبیگی نه نان شیور مرغی بوتل کم سے کم د استعمال کړه کورنی خوراک بهترین خوراک د لارو خوراک نو دا د خوراک آداب دي چې دی ومنګه خیال ساتو د خوراک آداب دي چې دی ومنګ ساتو خیال به ساتو ان شاء الله الله دې موږ ته سمجھ نصیب وکړي الله دې موږ په هغه خوراک سکاک دا شان چې کله موږ سکو وبس نو پتریو ساګانو باندې او پناستا ضرورت ته درې زونو کې په ولاړه وبس کله شي التا چې کله ته وبس کې د زمزم او التا په ولاړه دلته پناستا او چې کله ته وبس کې د دغه سبیل کې د ناستې زینی نو بیا تاسوکا بیا په ولاړه سکلی شي او د اودس نه پاتې او دا په ولاړه سکلی شي دې علاوه په ناسته خوراک سکاک په ناسته یو نات په بیا ستاسو خدمت کې انشاءالله حاضري غیر حاضر کېږي سو غرضی ولې حکومت ته ویلي دي دا مشکل وایي دي مالکان دي دا مو ته مکو دا به موسوي صبر وکړه ما بیان زما وته وایي مشکل ده نور شه موسوي چې بیان کې درست دی نو دا سه مکه وی لک صبر وکړه او بیا چې ډول ډمک کو بیان دی هغه کې کوي خیر او زما دې بیان کې مکه وته وایي دې وګوره به 3 بجو پورې صبر وکړه سم دا په موسه وې 3 بجو پورې صبر وکړه بیا ډنګوي خیر دې کوي ځکه چې یا دولکی ملکی اوس صبر وکړه 3 بجو پورې صبر وکړه زما وته وایي عالمان دي زما ملګری زما خبره مني
څه چل دی بس پینډینګ کې ده ها ها یو عیسایانو مسلمانانو ها ها دا کس ورپسې عیسایي کېږي کیس دی پوه پوه اخواشه بچه اخواشه اخواشه کینه زو کینه زو کی کینه دا بیان په ثوابه کې کیږي چې ثوابه کې هوټل کې پکې اوري او دولس دیارلس کاله وشو عبدالواسع جانان صاحب عبدالرشید صاحب نو دا بیان کیږي نو څنګه غزور په جوړای 3 लाख کسانو پکې هغه ختم کاغي هغه نور پوه شه په اشاره باندې او دا نوې فیسبوک او پیج مې جوړ کړو بس دې کسان کم دي نو بهرحال که دا غي باره کې سوي دا غي باره کې که سوي کنه دا غي باره کې بس فورن پیج او فیسبوک بلاګ کې تاسو ته پته لګېدلی نو بهرحال دا بیان چې دا به زه ته وشو دا به اوس مردان کې کېږي اف ام 92.6 دا 94 ریډیو دی مخکې ته د پنځپیر او د شاه منصور په میاس کې او دلته اډې ته راغلی ثوابه اډې ته او 92.6 چې د ناغه د ګورنمنټ ته هم پوره کې پی کې د ناغه الته مردان کې کالج روډ سره نو الته عبدالواسع بھائی عبدالرشید بھائی نور څوک ملګري دي ښکاري نه نو دا بیان تاسو اورئ دا غرغر شروع شو څه لنټر ماتای نو چې لنټر ماتای نو ځکه شور شو نو موږ ځکه وقفه واخیسته نعت مې شروع کړو د مولوي صاحب ته ووایه که نه وایي صرف تو دا لنټر ماتای وایي 30 منټ لکه مه ماتوه بیان شروع دی بیان مفتي صاحب زما ورته په مزه دوايي خوري اوس خله ها هغه خېټه درد راغلی اوس خله څنګه راغلی هغه راغلی هغه وایي مفتي صاحب وایي چې هغه هم کتابونه یې کور پاتې دي او ځان سره وړئ نه فلحال نه شپږ اوه میاشتې پس څه ورقه ذي القعده ذي الهجه محرم صفر ربيع الاول ذي الجمادى الاولى جمادى الثانيه شپږ میاشتې پس څه شپږ میاشتې زه به چې ورځم او د هم کتابونه دي شپږ میاشتې پس به شروع کړم ځه او څنګه پدې ما ته ویم بله بیماري راغله ته وایي مو وروړه اوس ټیک دی انشاءالله زه چې اوس لاړ شم خبرې ورسره وکړم بیا پلار به هم وکړي ښه بچې ستاسو نمبر باندې موږ ته بند دي زما نمبر بند دي ماسپخین نه پس کولوي ماسپخین نه مافتنه پورې کولوي دې علاوه بند ماسپخین نه ماسپتنه پورې اوس چې مې ټک ټک الته کېنه ته کېنه الته کېنه تلته کېنه دا لوډ سپیکر دې باندې بیان کوم بچې دا سړی پکې نه توي تلته کېنه بچې تاسو ګلته دي دا به مونږ له یو سوچ راغی کنه چې دا خو جز برکې دا یو کور
سو دا یو کور دا نه جاز جی مامکا دا مالک ته روینا کوم نه غته ضرورت نشته بس ٹھیک شو څنګه لږی خي چپ شیخ خان بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو په خدمت کې دوباره حاضر یو ستاسو وړاندې د معاشرت په باره کې بیان جاری وو یو نات تاسو اورید حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم شریعت وروړي دا کامل او مکمل دی عقاید عبادات معاشرت معیشت اخلاق سیاست دا یو څو رسمونو نوم نه دی بلکې دا مکمل ضابطه حیات دی زما محترم نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمون د معاشرت په باره کې تربیت کړی چې تاسو ولاړه ناسته خوراک سکاک واده غم دا بسنګي نو دام زنګ یو ثقافت دی تهذیب دی د دې خپل اصول ضوابط دي دنګ ته شریعت خودنه کړی ده زما محترم چې ستاسو معاشرت بسنګي ستاسو خوراک پسنګي دې باندې تفصیلی بیان وشو او ستاسو سکاک بسنګي په دې بیان وشو ستاسو جامې بسنګي خاص قسم جامې دا شریعت کې نشته چې خاص قسم جامې بدای چې حیاداری او ستا حسن د عوامو مخامخ چې زنانه وجدا پټ او ستا شرمګاه پټوي دا ته جامې پکړ چې هغه حیاداری عزتداری زما محترم څنګه وي خیر ده که څنګه او چې حیا والے غیرت والے څنګه کپڑے جوړ شي چې ستا حسن چې دی د زنانا نامحرم مخامخ را نشي او تاسو په معاشره کې چې اوسه چې بل ته نقصان اون رسي بل پریشان نشي ستا د کپړو د وجه او نورم پریشانی ډېرې پیدا کیږي او تاسو ته پته ده نو ته شریعت دا ویلي چې ستا خوراک پسنګي ستا سکاک پسنګي ستا جامې پسنګي تاسو ته ما دا خبره کړې او تفصیلی چې قرآن کې حکم تفصیل په احادیث کې دي منځو کې نو رکعات 14 فرایض 14 واجبات 2 سنتونه وغیرہ وغیرہ دا په احادیثو او بعض اجتهادم دي انټرپریټیشن قرآن کې تفصیلات د هر یو چیز نه وي قرآن حکم ورکوي تفصیل نبی پاک فرمای یا مجتهدین داغه تفصیلات وی زما محترم اغي محنت کی مسائل رو باسی نو سلور مسئلے داسي چې قرآن کې هغه ډېرې تفصیل سره بیان شي قرآن کې دا چې نمونځو کې تفصیلات احادیث زکات ورکې اتو کسانه زکات نشي ورکول نور له ورکول شي دا احادیثو کې دغه شان الله فرمایي حجو کې وہ واجبات دي 3 فرایض دي نو هغه تفصیلات په احادیثو کې خو سلور مسئلې داسې دي چې هغه دغه تفصیلات په قرآن کې موجود جز موجود دي د میراث احکام
کافر سره د غزا احکام او دغه شان توحید او دغه شان د پردې احکام. ګوره د پردې په باره کې چې الله کوم احکام بیان کړي، چا سره واده کیږي، چا سره نه کیږي، چا سره اختلاط جایز دی، چا سره اختلاط جایز نه دی، چا مخې ته راتلی شي، چا مخې ته نشي راتلی، څوک زنګ بې پردې خپل دی او څوک بې پردې خپل نه دی. د پښتنو خبره پرېږده، قرآن څه وایي هغه دا زنګ بې پردې خپل دی، هر څوک ورکه راځي، سمه کور نه اجري، هر څوک ورکه روان وي، دا زنګ بې پردې خپل دی. نه، بې پردې خپل څوک دی؟ قرآن کې شته. رور دی، رور، خور، تره، ماما، سره خواخې، پھوپھی، خاله، ترور، ماشو، پھوپھو وغیرہ، دا څه دي؟ دا بې پردې چې دینه پرده ستا نشته. ګړبړ مه کوئ، ځانه خبرې مه کوئ. نو قرآن تا ته د څلورو خبرو تفصیلات ډېر بیان کړي دي. په هغې کې یو پرده ده چې ستا چا نه پرده، ستا چا نه پرده نه، چا سره واده کېږي، چا سره نه کېږي، چا سره به اختلاط کوي، چا سره به نه کوي، چا مخامخ به راځي، چا مخامخ به نه راځي، او ښځه به خپه څنګه ږدي. الله اکبر. ولا یضربن بارجلهن، د خپو نه به ټک ټک نه وباسي، د خپو د کالونو هم ټک ټک نه وباسي، شرنګ شرنګ نه وباسي. اواز به څنګه وي؟ که چا سره خبرې کوي، چاور وټکو نو سړی به ولې راځي، خو که سړی نی او ښځه خبرې کوي نو فلا تخضعن بالقول، نو اواز کې به لوچ او نرمي نه پیدا کوي. څوک یې څه چل دی؟ نشته. داسې به دی به خیال ساتئ. دلته ته شریعت ویلی دی جی، اسلام مونږ ته ویلی دی جی چې ستا آواز د ښځې آواز به څنګه وي. خبره مشهوره د ښځې آواز پرده ده، دا خبره غلطه مشهوره. د ښځې آواز پرده نه دی. الله قرآن کې خپل نه فرمایي. 22 سپاره لومبۍ صفحه لومبۍ لکیره فلا تخضعن بالقول، چې کله سړي سره خبرې کوي نو من وراء حجاب خبرې کوي. نو دا نشته قرآن کې. او آواز کې لوچ مه پیدا کوي. څوک یې چا سره ملاویږي؟ نشته. دا ښځې آواز پرده. احکام القرآن کې امام ابوبکر جساس رحمه الله لیکلی دي انما کره تمطیطها وتغمیطها. د ښځې هغه آواز پرده چې ضرورت نه یا آواز خوږ کی یا نرمی پکې پیدا کی یا نعت یا تلاوت اک آواز پرده ده، د هغې ضرورت نشته. د کوم آواز ضرورت دی خو قرآن او حدیث کې اجازه شته. صحابو عایشې سره خبرې نه دي کړې، د مسلو ته پوښتنې د نبي علیه السلام د ښځو نه دي کړې. الله خپله قرآن کې نه فرمایي. څه فرمایي؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. دا څه دي؟ نو اکثر دا خلک کوي د ښځې آواز پرده، ضرورتاً آواز پرده نه ده، بغیر ضرورت آواز پرده ده. انما کره تمطیطها وتغمیطها. احکام القرآن الجساس 200 کاله مخکې تفسیر. الله اکبر. ته پوه شو که پوه نه شو په خبره باندې؟ نو لکه یو ښځه ده او د جنگ آواز بار راځي نو دا هم پرده ده. که په تلاوت کوي او بار آواز راځي نو دا هم پرده ده. که تقریر کوي لوډ سپیکر یې لګولی دی او بار آواز راځي نو دا هم پرده ده. نعت وایي نو دا هم پرده ده. خو ضرورت راغی نو بیا اک آواز پرده نه ده. الله دې موږ ته سمجھ نصیب وګرځوي. الله دې موږ پوهه کړي. زما محترم، بهرحال نو قرآن حدیث او فقهي مسایلو درس ستاسو وړاندې کیږي او ان شاء الله اوس په د آدابو درس دینه پد شروع کوو. ستاسو وړاندې ان شاء الله
او قرآن حدیث او فقی مسائل درس وشو او نن د معاشرت په موضوع باندې خبره وه تاسو خوراک سکاک واده غم خوشحالي ولاړه ناسته دا به څنګه مونږ ته اسلام هر څه ښوولي دي زما محترمو نو په معاشرت کې تفصیلات ستاسو وړاندې د خوراک سکاک د جامو دا بیان شو غم خادي نو دې باندې به بیا تفصیل چې ته بیان وکړو خلاصه غم خاده کې یو غلطي مونږ کوو چې خوشحالو کې رسمونه کوو او په غمونو کې بدعات کوو نو که خوشحالو کې مونږ رسمونه پرې خودل او په غمونو کې بدعات پرې خودل دا واده غم به آسان شي اوس بدعتونه په غم کې دې کې د عالم د جیب او د خېټې فایده او په ودونو کې رسمونه په دې کې د خزو د شوش او د میک اپ او د بار وتلو فایده ده دی خو کور کې دن نه نو دغه دې ته مکمل او شي بارو ګرځو یا خپل جامې والو کپڑے او میچنګ او کټ هټ سټ میچنګ نه هغه ته دغه فایده که بدعات ختم شو په غم کې نو د عالم جیب او خېټې ته بتاله او که رسمونه او رواجونه ختم شو په خوشحالو کې نو د خزو خرچو ته بتاله ولګي او خواندانو ته فایده ملوش څنګه عجیب خبره ده الله دې موږ ته عمل توفیق نصیب وکړي وی دا خپې ارته ده او دا خپې تنګ ده او دا اوربل ده او دا غوبل ده ها نو دې کې دا خدي بار ته اوزي روزي نه خو په دې خوشاليږي اسه خو پابندي ده مسلمانان او پښتانه دی خو دې بارته نه پرې چې اخوا دې خوارړې وګرځي نه بس دې موکو کې دي ته جامې او کپڑے وې دا جوړه خو غیلې دلې ده دا کومه جوړه چې ما اچولې ده نه دا خو بل واده کې غیلې دلې ده خنوس په طالب له جوړالو 15000 روپے نو پیسې کم دي تنخواګانې کم دي نو خواندان مونږ تبا کړو نو خواند بیا څه کوي غلا کوي دروغ وي پیسې لي رشوت غلط دسخط دا کرپشن ولې دی دا کرپشن د بدعت او د رسم او رواج د وجه دی رسم او رواج او بدعت ختم شونه خرچي به ختم شي سنت مطابق ساده ودونه شو نو کار باسان شي دا بعد خلک کوئی جهیز نشته دا خبره غلطه ده علی جهیز واج د فاطمه د پار رضی الله عنه خو کو جنې کور جهیز ورکړي دا جایز دی که طاقت وي د خپل طاقت مطابق دا شته دا مدیس کې شته نبی علیہ السلام کرے او جنې لوي شو هغه نبی علیہ السلام واده کړو وجهزها رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ السلام له جهیز ورکم موطا امام محمد کی روایت ده نو یو روایت راټینګ کی بس د خزه لپاره جی جهیز چې دا بسړی علی او خزه به هیڅ نه علی لکه څنګه چې علی فاطمه لا دي سره علم کمی نه ځان خبرې کوي علم وسیع کې چې نه لتاسو جهیز اغشتې شه د خپل طاقت مطابق اوس که جهیز ولناله کټ پوزي به خو کوي کنه پردي کټ کې بسملی الته نورم بابیګانی د غیبی او زروي تاثر وړي دي کوي د کور نه سره وړي کټ خوشتنه نو پزما کا بسملی نو سبق ولا کې کنه او دلیل شته چې وجهزها رسول الله صلی الله علیه وسلم موطا امام محمد کې داشته المصنف لابي بكر ابن ابي شيبه والمصنف لعبد الرزاق کې دي شي تفصیلی روایت ته موجود دي هما خو موطا امام محمد کې دا روایت لیدل او مضبوط کتاب د تاسو ته پته اصح الكتب بعد كتاب الله موطا دا الله د کتاب نه پس چې کوم یو صحیح ترین کتاب دی په دنیا کې هغه موطا دی موطا امام مالک هم او موطا امام محمد هم کله چې بخاری راغی بیا خلکو دا وې اصح الكتب بعد كتاب الله الصحيح البخاري دا موطا دی څه نوې نقطې تاسو ته پته لګی نو بیا هم تاسو پوهیږئ نه اوس هم دا کتاب چاپ کیږي د اهل حدیث حضرات سلفیه نه دا کتاب چاپ کیږي موطا دا غي د پاسه لیکلي اصح الكتب بعد كتاب الله الموطا دې په لیکلي اوس هم چاپ کیږي دې په لیکلي په خوا داو بیا بخاری رحمت الله علیه راغنه دا خبره مشهوره شو بهرحال علمي نقطه نو خذل جهیز ورکول لور له جهیز ورکول دا ټیک دا صحیح دی ورکول شي خو د خپل طاقت مطابق
او ورکول پکار دي د خپل طاقت مطابق دا نه چې چا نه قرض والے یا زیات ور ټول خلک زیات ورکي او قرضې اخلي دا ګناه ده او غټه ګناه ده ټول خلک ګناه کې مبتلا دي قرضې لري او زیات ورکي خلکو ته ځان خي ریاکاری دا ګناه ده ها ضروري سامان چې کور کې پکار راځي بهرحال واده او غم دې باره کې به تفصیلی خبره آینده کو زما په خیال دونه درس چې دی دا کافي دی الله دې مالا او تاسو له په دې باندې د عمل توفیق نصیب وګرځي پنځه وخت مونځ کوئ زما محترمو د مرګ پته نه لګي او شرعي پرده کوئ یو مصیبت دا چې پرده نشته بلې مصیبت دا چې دا کومه پرده دا اړو پرده نه ده نو صحیح پرده کوئ چکن صادرې وړې وړې تور وړې وړې لوپټې سره پوزې پټ کړي دا رواج او دا فیشن ختم دا ګناه ده مخه پکې شرعي پرده پنځه وخته مونځ د ګانو بجانو آلات نه پرهیز دې نه ځان وساته نو الله به سکون درکړي تکلیفونه او مصیبتونه د ګناهونو د وجې راځي ګناهونه پرېږدئ پریشانۍ به ختم شي الله دې مونږ ته په دې خبرو د عمل توفیق نصیب وګرځي اوس که تاسو ته څه پوښتنه وي نو لږ ساعت دپاره دا ټلیفون آن کومه نو د شرعي مسلې تپوس وکړئ 22 94 په دې باندې د شرعي مسلو تپوس وکړئ او د دین زده کړه وکړئ 22 94 السلام علیکم السلام علیکم وایا سوال کوا سوال کوي جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی پختنه کوي جی جی پختنه دا راځه ډېر ځای خلک دینه مګر چې مازونه کیه پور کې جی دې د موږ ډېر ځای سر درکې او په لړ شي جی یو غیر چې کوي نو جی. دې یو غیر وای او جی دا سر درکې په باره تاسو ته وایي دا خو ګناه ده که نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخامخ یو صحابي کس منځ وکړ هغه دغه منځ زده کړی وه نو لږ زر زر یې وکړ بخاري شریف حدیث مسیء الصلاة دې حدیث ته دا وایي نو هغه به زر زر کو نبي علیه السلام ورته ووایي چې صلي فانک لم تصلي ته منځ وکړه لکه تا چې اډو مونځ کړی نه دی ولې هغه زر زر کو صلي فانک لم تصلي بیا هغه اک شان مونږ وکړه چې څنګه یې زده کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته پوره مونږ وخو داسې بکې او داسې بکې او داسې بکې دا مونږ چې دا پښتانه کوم مونږونه کوو او ټونګې لګو او سجده مولای خینی چې بس سر روچت کو دا مونږ نه کیږي اډو کیږي دا مونږ اډو شوی نه صلی فانک لم تصلی مونږ کوي صحیح صحیح او دس کوي خلک او دس هم صحیح نه کوي ځان ته خلاصي مسواک کوي کور کې او دس کوي جمعات کې پتوچو او دس م کوي بیا جمعات ترازه په یو قدم یو نیکی ملويږي یو ګناه معاف کیږي بیا اخی طرف ترازه خاموش اوسه جمعات کې خبره اترې مکوي زما محترم او وخت مزایا کوي تلاوت او ذکر کوي زما محترم چې مانځل راشه چنګ جګړه او غیبت چغلی شدت ملنډ دم کوي او په مزه مزه موس کوي او صحیح طریقې سره موس کوي الله دې متصوی نصیب وکړي السلام علیکم جی او بهرحال صحیح خود موس کیږي خو طریقه دا ده چې دا غور سره اوره چې کله یو امام یا یو سړی وکې ده کله الله اکبر وینو چې کله لاس د ښکته نو چتای نو نشورو کوي به داسې الله اکبر داسې کوي خلک دلته دوه غلطۍ کوي دلته لاس ونیسي که نه ټول دینداران هم داسې لاس مخامخ ونیسي غوږونو سره وایي الله اکبر دلته نه چې کله لاس اوچته نو به وایي الله اکبر دلته به ودرې نه غوږونو سره دلته نه داسې الله اکبر داسې وکړئ پوه شو په خبره باندې بل چې لاس غوږونو پورې یوسي
وګونو سره لاس جنگول نشته وګونو پورې یوسي نه بیا ښکته وغورځئ نه بیا د نامنه لاندې وتړي دا هم غلطه ده چې وګونو پورې یوسي نه بیا به سیده د نامنه لاندې لاس وتړي فوق السره وتحت السره وكل ذلك واسع ترمذي شریف بهرحال نو دا طریقه ده او الله اکبر بکلوي نو دا مې درته وویل السلام علیکم د شری مسلو تپوس کول شي او دنیز د کول شي 22 22 94 په دې باندې شری مسلو تپوس کول شي او دنیز د کول شي السلام علیکم جی د شری مسلو تپوس کول شي او دنیز د کول شي السلام علیکم دی ټلیفون کې لکه ته فرق راغلی دی خو تاسو تپوس کولی شئ خیر دی او که نمبر میلو نه شو نو زما په نمبر باندې اوس ټلیفون کولی شئ 0311 444 0006 په دې باندې د شرعي مسلو تپوس کولی شئ او دین یې زده کولی شئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین صلی الله علیه وسلم السلام علیکم جی دا بیان په اف ام دلبر 94 باندې کیږي ثوابه کې اوس په بیان کیږي مردان کې 92.6 دا هفته کې دو پیری بیانی او پښتو کې کیږي التا په پنده اسلام آباد کې 2 بجې کیږي په اردو کې 2-3 بجې دی په مابین کې اف ام 102.2 رفا یونیورسٹی حافظ عبدالمجید صاحب ناستے ثاقب قمر بھائی ناستے درې پیری دغم شو دا بیانم دغه شو حافظ عبدالمجید صاحب خپل کار کوه طالب جان ماشاء الله سونه خپل دی ابو القما بھائی زندہ باد نور پکې سوکتی ثاقب طالب جان باد جان صاحب جانزیب عالم خاکسار محمد دین صاحب عبدالواجد ماشاءاللہ محمد عمیر محمد عمیر عبدالواجد صاحب یحییٰ ڈوگر صاحب کار کوي کوي وشو خبر اخلاص جانزب عالم صاحب بادجان عبدالواسع جانان صاحب یحییٰ ڈوگر صاحب